دي وای که یو کس پر دوه خبرو باندې عمل وکړو دوا نو د مسلمان سره تعلق برابر وي. کچری یو کور خاندان پر دوه خبرو باندې عمل وکړو نو دغه خاندان به پر خپل منځ کې اتفاق برابر وي. کله دوه ملګرو په خپل منځ کې پر دوه خبرو باندې عمل وکړو نو د دوه ملګرو په خپل منځ کې تعلق برابر وي. یو اغوی حاجی امداد الله مهاجر مکی سے فرمائی و یو عمل تواضع دے پخپل منځ کې پخپل ځان کې به عاجزي راولې ته به وایې چې بس زه عاجز یم ته به وایې چې زه کمزور یم ځان به لوی نه ګڼې په ځان کې به تکبر نه راولې ځکه چې د کوم مسلمان کې تکبر رالی نو هغه ځان بیا لوی وګڼو نو هغه که بیا څوک خیال نه ساتي که د هغه بیا څوک عزت نه کوي نو بیا د هغه بل مسلمان سره تعلق خرابېږي. نن زمونږ په خاندانونو کې تعلق اهمه وجه دا ده تعلق د دې وجې نه خرابېږي چې یو مصر سړی به وي وایي دې پلاني سړي زما عزت ونه کو زما احترام یې ونه کو د دې وجې نه د هغه سره تعلق خرابېږي. نو حاجی امداد الله مهاجر مکی سے فرمائی وای د ټولو نه اول دا دی چې مسلمان په خپل ځان کې عاجزي راوسته او دی وایي چې بس زه نه یم زه هیڅ هم نه یم نو دا د ټولو نه اهمه وجه ده. او دویم وجه هغوی ذکر کړه چې په خپل منځ کې په خپل ځان کې به د قربانۍ جذبه پیدا کوي د ایثار خپل ځان به رسته کې او بل مسلمان به مخې ته کې او ته به وایې چې دا بل مسلمان ما نه بهتر دی نو بیا د مسلمان سره تعلق برابرېږي.